مخکنی امتونو باندې کو الله پاک عبادت کو په مخکنی امتونو باندې کو الله پاک روزه نیولا او الله پاک په پښمنی کول الله پاک په لوګه تند تیرولا او که په نننی امت باندې خدای تعالی د رمضان المبارک د میاشت روزه لازم کړي نو مقصد یې صرف امغه کم چې د مخکنی امتونو وو او څومره پیغمبران چې راغلي دي څومره انبیاء کرام راغلي دي څومره رسولان اعظام راغلي دي څومره امتونه راغلي دي څومره صحابه کرام راغلي دي څومره قبطیین راغلي دي څومره حواریین راغلي دي څومره تابعین راغلي دي څومره تبع تابعین راغلي دي د دې ټولو د امت ته د دې دومره ویناګانو د دې دومره اعمالو دومره په ګوتکولو باندې صرف د دې یو مقصد و هغه مقصد څه چې د امت په لاره شي د خدای تعالی یره د دې په زړه کې قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ته جا بجا تتقون چې دا امت زمانه او يروا ته په خپل زمانه او يریږي صحابه کرام ته اورر دي او يریږي مخلوق چې کوم موجود دي او يریږي کوم چې را روان دي او يریږي تر د قیامت د سحر پورې الله تبارک و تعالی قرآن پاک کې د تتقون يتقون دا ټول الفاظ راوستلي وجه دا غي سره چې د امت سره غم پیدا شي خدای تعالی یره پزړه کې کینی او کله چې انسان او یریدو بس دا د مؤمن مسلمان معراج دی د آخري منزل دی یریدل د خدای تعالی نه چې انسان پزړه کې د خدای یره رااله هر کار به د انسان ټیک شي هر کار به د انسان جوړ شي رمضان المبارک د روزو مقصد هم دا دی مؤمن مسلمان د الله پاک په حکم باندې پښمنه کوي د الله پاک په حکم باندې د لوګي تندتا خوراک تا کم شي چې حلال دی دا په دې ورځ کې د پزان باندې حرام کی او وای د خدای تعالی اډر دی د الله پاک نه یره حقیقت کې پکار دا صرف هیره پیری یا به موږ د وای ډنډي مارنا یا به د وای چې صرف ټایم پاسي او موږ به د وای کاغذي کاروي نه پکار غوري مسلمانان روزه نیسي خو کاغذي کاروي کوي کاغذي کاروي باندې کې د زړه نه به د رمضان المبارک د میاشت پزان باندې لاګو کوي اوس موږ روزه نیولا او که انسان دروغ وي نو تتقون ته دې نه رسیدلې روزه نیول شوا دا انسان کنزل کوي د تتقون معراج ته نه رسیدلې یو انسان د عبادت کوي لیکن د خدای تعالی نه یره په زړه کې نشته دی او دی ګوري نه چې د سحر مې کړی دی او کوم نه کړی د ماښام مې کړی دی او کوم نه کړی که د سموسو د پیکاړو د خاطر د دنه فرض منځي نو د تتقون معراج حاصل نه دی که د انسان نه په ورځ کې منځ قضا کیږي د انسان معراج دی د تتقون ته نه رسیدلې د الله پاک یره ته نه رسیدلې د خدای تعالی یره په زړه کې نشته دې وجه باندې دی غیبت هم پر رمضان المبارک کې کوي دی کنزل وینام کوي دی منظم پرېږدي دی خوبونه به وخت کوي دی ټوله شپه ویښم یي دی لډوم کوي دی کرکټ هم کوي دی پکې بیا فلمونه هم ګوري او دا انسان چې څومره د خدای تعالی د ناراستیا کارونه دي او د شیطان د رضا کارونه دي په دې رمضان المبارک کې پرې نږدي اگر چې دی روزه نیسي نو دته د تتقون منزل نه نصیب شوی وجه د غیدار چې د رمضان المبارک د میاشت مقصد دا دی چې دا انسان با تتقون ترسي پرهیزګاری ته برسي د خدای تعالی یره ته برسي